په دې خپلو لاسونو باندې دې په دې دښمنۍ کې د خپل طرف نه څو جنازې اوچتې کړي دي؟ اوږه 2 پیرې لګېدلی یم، په دې یوه خپه 2 پیرې لګېدلی یم، په دې بله 2 پیرې لګېدلی یم، په دې کوناټو لګېدلی یم، په دې لاس دې د من لګېدلی یم، په دې ګوتو باندې لګېدلی یم. ما ژړلي نه دي، پروت یم الټا پروت یم، هلته هېڅ دغه نه دی راغلی. نو هغې ډېر غمجن کړي. ډېر زیاته کورونه وران شول، 15 کوره وران شول. او کس دی او به دی رانه مړ کړو، پیسې رانه واله. او چې 1,00,000 روپۍ مې لیدلی دی. دا به ته په قسم سره وایم چې اجرتي سړی مې لیدلی دی چې په 1,00,000 روپۍ مې سړی وژلی دی. داس چل درځي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنګرخان یم او دا وخت په پښتنه سیمه باندې په یو حجره کې موجود یم، خو دلته کې هر وخت یره وي او یره د څه ده؟ د مرګ. دلته سکون نشته، دلته کې بېقراري ده، دلته خوب نشته، دلته بې ارامي ده، دلته خوشحالي نشته، دلته کې د غم فضا ده. قدرمنو کتونکو د دې کوره چې کله بابا یا لالا د کوره بهر شي نو شاته مور بېقراره وي او خور لمحه په لمحه باندې غم خوري چې خدایه زما د سر سوری زما بابا او زما لالا به ژوندی کور ته راشي که نه. د دشمنۍ ښکار د یو خاندان ملاقات تاسو سره کومه. قدرمنو کتونکو دا چې ما سره ولاړ دی نو ښایسته رحمان لالا دی، دا د هغه خاندان دی، بچي دي. د دوی سره څه خبرې کوو. لالا السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی؟ طبیعت ښه دی؟ خیر ښه دی، تاسو ښه یې؟ الله کرم دی. لالا دا راته ووایه چې څومره عمر دی په دښمنۍ کې تیر کو؟ عمر دی څومره و چې په دښمنۍ اوړېدلی یې؟ یاره موږ خو د 96 نه په دښمنۍ کې اخته یو او د اوسه پورې. د اوس ساعته پورې؟ د اوس ساعته پورې. ښه دا راته ووایه چې په دې دومره عمر کې په دې خپلو لاسونو باندې د په دې دښمنۍ کې د خپل طرف نه څو جنازې اوچتې کړي دي؟ یاره د ما د کور نه خو چې دی نو 3-4 جنازې اوچتې شوي دي. دې کې څوک څوک شامل وو؟ دې کې یو مې زوی دی، یو مې رور دی، یو مې پلار تلی دی او یو مې مور تلی ده. په دې وخت کې مونږ چې دی نو مور هم په دښمنۍ کې لګېد؟ نه جي نه دی، خپل مرګ باندې خپله مړه. هغه بس غمونو به مړه کړي. غمونو داسې اوس 2 کاله مخکې زمونږ دلته څه دغه راله جاښه نو خفګانه مې هغه مور چې دی نو مور دې خفګانه مړه شوه. نو دا راته ووایه دا دونه عمر دښمني چې دې وکړه که نه نو چېرته څه ښه ورځ دې ولیده؟ نه جي ټول عمر هم په خفګان کې تېر کړ. دا بچي م دي تعلیمونه دوی ونه کړله، تعلیمونه دوی ټول دا ماشوم سبق نه وایي؟ نه جي دوی سبق نه وایي، مجبوري ده که نه چې بار یې لیږو غم یې راسه چې یاره څوک ورته څه ونه وایي، ویې نه تښتوي، مړ یې راله نه کي. دغه غمونه زمونږ په دغه کې دي کور کې. دې کې دې شوم بچي سبق ونه وی دا داسې روان دی، دا به خپل نوم هم نشي لیکلی که نه نو دا خو هم ستا لپاره ډېر غټ غم دی د یو ذمه دار پلار په حیثیت که نه. بلکل دوی تعلیمونه ونه کړل، خپل لیکل نشي کولی، نوم بس نشي لیکلی، پړاولی نشي، نو بس ټول عمر هم په دې کې تېر شو او روان دی. څه ښه ورځ مو نه لیده دښمنۍ کې نو بس. لالا دا راته ووایه چې کله د کوره بهر شې که نه نو شاته به بیبي وي، کور کې به بچي وي، هغوی خو به هم لمحه په لمحه باندې به ستا غم به یې خوري چې خدایه کور ته به روغ راشي را به نه شي. بلکل جي دا چې مونږ وځو نو مونږ پسې دا بچي رنګونه کوي چې یاره کم ځای کې که لږ ماښام کو تېره شي دوی را پسې رنګونه کوي چې ولې ناوخته کړه کور ته راځئ. نو غم خامخا غم وي که نه، دښمني ده دوی سم غم وي چې یاره څه نقصان ورته ونه رسي. داسې زمونږ چې دا بچي وځي بار ته نو زمونږ سره غم وي چې یاره دوی کم خوا لاړل څه به کېږي، نو رنګونه پسې مونږ هم کوو چې یاره تاسو کور ته زر راځئ. لالا دا راته ووایه چې د دښمنۍ کې چېرته په خپله باندې ډز باندې لګېدلی یې؟ یاره جي یو 6 پیرې زه په دې دښمنۍ کې لګېدلی یم. 6 پیرې؟ 6 پیرې زه لګېدلی یم په دې کې او خو سخت ځایونو کې ګیر شوي وو،
خرا باندې لوبي شوي د ډزو خو بس الله پاک بچ کولو والا دی نو بس موږ د اوسه پورې شکر دښمنۍ وکړې د چیان مې نه خو داسې یو غلط کار زیاتی ظلم زموږ د لاسه شکر دی نه دی شوی په دې علاقه کې به هم څوک ونه وي چې د ښایست رحمان ظلم زیاتی کړی دی هر یو سړی به ته وایي چې دا د غریبو خلکو خدمتګار دی موږ د غریب سړي خدمت کوو بس په دې علاقه کې تاسو تپوس وکئ چې د ښایست رحمان څه قبیلې دی موږ پردۍ دښمنۍ چې جوړې شي نو موږ پکې خپل 15 روپۍ تاوان کوو خو چې دا روغه راو ځکه د خپل حالات هم ولیدل دا راباندې تېر شول لګېدلې په کم ځای باندې یاره جي لګېدلی خو په دې اوږه 2 پیرې لګېدلی ما په دې وخت په 2 پیرې لګېدلی ما په دې بله 2 پیرې لګېدلی ما په دې کوناټو لګېدلی ما په دې لاس دې زمن لګېدلی ما په دې ګوتو باندې لګېدلی ما خو دا تقریبا هره پیره 2 ډزه 3 ډزه دا زه ولګم او بس الله پاک مددګار دی الله هم بچ کوي لکه وایي چې شپږ ځل د مرګ د خولې نه راوتې بالکل چې همدقسې ده د ټولې علاقې ته پته ده لاله دغه ته ووایي د هغې نه علاوه جیل ته تللی او جی جیل ته تللی ما جیل ته یوه پیره لاړم 2 کاله مې تېر کړه زه بس دښمنۍ مو شولې وې هغه الله پاک ختمې کړلې زه پکې راووتم بیا تللی ما بیا په 3مه پیره بیا لاړم خو بس एकदम راته جوړېږي بس عمر به دې څونه عمر به مې جي 55 سالي 55 سال به دي نو په دې کې ته 3 ځل جیل ته لاړې د هغې نه علاوه دا چاردیواري خو هم جیل دی که نه دا خو کور نه دی که نه بالکل دا چې مونږ دې ځای نه وځو نو ډېر په خطر وځو بار داسې هغه جیل کې خو به ته بیا هم لږ ازادي وه په کولاو په هغه وړه چاردیوارۍ کې به ګرځېدلی شوې خو لږ په آزاد به ګرځېدلی شوې که نه یره به در سره نه وه دلته کې خو جیل خو جي دی امن اخو د امن ځای دی د جیل د کور دپاره د دښمنۍ کې دشمن دار سړي دپاره جیل یو امن دی قدرمنو تاسو د ښایست رحمان لاله خبره واورېدله څه ډېره جذباتي خبره یې وکړه چې د دښمنداره سړي لپاره جیل د امن ځای وي دومره عمر دښمني دې وکړه نو په ژوند کې څه تبدیلي راوستله نه جي دښمني خو سخت شی دی مونږ خو پکې هېڅ ژوند تېر نه کړو داړو زمونږ دا څه ژوند نه دی بس کله ناکله به وایي چې لکه دا څه ژوند دی که نه دا هېڅ ژوند نه دی دښمنۍ ده دښمنۍ خو د خدای قهر دی زه وایم چې زما دښمني که نه هغه ته دې خدای پاک دښمني نه پېښوي مونږ داسې ژوند تېر کړه چې ډېر سخت ژوند هم تېر کړه د چیان مې نه مونږ په اخته شوي یو خو د چیان مې نه نه بورې مونږ د سهولت شپه ورځ ودلې ده د شپې هم چې دی نو مونږ څوکۍ کوو خوب هم نه وي غم یې راسه چې یاره څوک بچو ته هم نقصان ونه رسوي مونږ ته ونه رسوي د دې ځای وایي زه شپې هم څوکۍ کوم جي ټول عمر همدغه لوبه ده او بس روانه ده او بس زمونږ بیا په قسمت دا لیکلي د الله پاک د خپل فضل او رحم په مونږ هم وکړي او په نور هم چې چا دښمنۍ دي الله دې په هغوی په ټولو باندې خپل رحم وکړي او د دښمنو نه دې الله پاک ټول مسلمانان خلاص کړي لاله د دښمنۍ د ټولو نه سخته لمحه راته ووایه چې کله ډېره سخته موقع راغلې ده او بیخي داسې شوی چې چېرته کې ځان له شوی او د کوټې یا د بیټک په ګوټ کې د جړلي اومي بالکل جي راغلي دي زما دلته خوري نه مړه شول ما څه اتې سوه هغوی مړه شول او چې دا زه چې د هغوی دغه نه خبر شوم ما جړلي نه دي پروت وم الټا پروت وم هلته هېڅ دغه نه دی راغلی نو هغې ډېر غمجن کړی ډېر زیات غمجن هغوی چې ما ته څوک یاد کړي په ما باندې ډېره سخته زه یې نشم برداشت کولی په مونږ ډېرې دښمنۍ راغلي دي ډېرې راغلي خو داسې سخته نه ده راغلې دا زما د کور غم دی په دې ډېر زیات پېغمه د هغې ډېر ودردولې ډېر زیات یې ودرد زما بچي وو زما مټې وې ما نه مټې کټ شوي دي بس کار وکړه بس الله دې پر چې خپل فضل ورحمت دا راته ووایه چې خواهش دې څه شته د ټولو نه غټ خواهش دې څه دی خواهش همدا ده چې مونږ خدای پاک د دښمنو نه خلاص کړي دا غټ خواهش زما دا دی نور هېڅ نشته غریبي دې وي دا جونګړه د ورانه پرته ده د دې دښمنۍ د لاسه مونږ ځان له چېرته مېلمه ځای نه شو جوړولی نو دا هم خواهش دی چې الله پاک زمونږ د دښمنۍ
ختمېږي. بس دا غټ خواهش دی چې زمونږ دا بچي په سهولت وخت تېر کړي او مونږ یې هم تېر کړو. نو به دغه خواهش دی، نور هم داسې دغه نشته دی، هېڅ دغه نشته دی. غریبي دې وي خو چې خبره ده چې دشمني نه وي. صحیح لالا، دشمنۍ کې خو د ډېرې سختې هم تېرې کړي دي، کور به دې هم پرېښی، بل وطن ته به هم تللی، پردو کوټو کې به هم اوسېدلی یې که نه؟ نو داسې څه تجربه را سره شریکه که. یاره بس ډېر مونږ پردو کوټو کې وخت تېر کړی، دا خو اوس الله پاک دا لږ ځایونه راکړل، آبادۍ مې پکې وکړې، ښې سختې مې د خلکو څخه تېرې کړي دي او هغوی بس مونږ به ښه به دغه و، خو هغوی به کومې دغه چې کولې نو مونږ برداشت کولې، نو مجبوري وه. پر پردو کوټو کې به ناست وو، هغوی به چې څه وي مونږ به برداشت کول. سپور استغه به هم وې، کارونه به هم د باندې کول که نه؟ او بالکل مونږ به چې چا سره وو، هغوی به چې څه وې نو بس مونږ به منل، نو مجبوري وه که نه. خپل کور کوټه نه وه، پردی کور کوټه وه، بس په هغې کې به اوسېدو. نو چې هغوی به څه وې بس مونږ به ویې رب دا زمونږ نیکې بس ټیک. نو چیرې شوي ډېرې سختې تېرې شوې دلته را باندې دښمنۍ کې، کورونه مو وران شول، 5-6 کوره مو وران شول، هغه هم سختې تېرې کړې زمونږ په دې بچو په مونږ باندې چې کور مونږ دا کورونه وران شول. نو دغه ټایم کې مونږ صرف په دې یوه جوړه کې وتي وو، نور کور کې کالي، مالونه، پیسې، هر یو شی، اسبابونه، هر یو شی چې دی نو دا زمونږ پاتې شول او په دې جامو کې وتي وو. بس هغه وخت یې بس خدای تېرو را باندې ښه سختې وې، خو هغه وخت یې خدای پاک تېروي. بس انسان ډېر سخت شی دی، نو بس زمونږ په قسمت به دا دغه لیکلي او الله نه به سوال کوو چې زمونږ دا دښمنۍ زمونږ نه چې دی زمونږ دښمن وي، د هغه دښمنۍ دې الله پاک ختمې کړي. صحیح لالا، دا راته ووایه چې په دې دومره دښمني دې ده که نه، نو بهر نشي ګرځېدی، کار هم نشي کولی، خوراک څښاک د چېرته نه راځي، پیسه د چېرته نه راځي چې په هغې باندې په کور کې څه پاخه شي؟ یاره جي بس خپل محنت کوو، منډه تړنه وو، دا زمیندارۍ دی دا کوو که نه، په ټیم دی او جي دې کې زمیندارۍ او دا بس په هغې ټایم پاس کوو. نور داسې څه دغه نشته دی زمونږ چې یاره غټ هغه دی، خو بس خپل همت کوو، همت نه بغیر چې دی نو نه کېږي. ځکه چې بچي د زما بچي ډېر دي، زما 12 میلیونه دي او 4 مې زامن دي، نو دوی له بیا را پیدا کړم، نو دوی خو یې غواړي په خپله ځان خو سخته تېره کړو، مونږ وایي خیر دی، خو دوی له خو بیا را پیدا کوو. نو بس کوو دغه خپل همت کوو. نور شکر د اوسه پورې مې نه څه غلاګانې کړي، نه م څه غلط کارونه کړي دي. د دې علاقه کې به تپوس ته وکړي چې ښایست رحمان چېرته غلط کار کړی دی. ښې دښمنۍ را باندې تېره شوې، خو چا ته م لاس نه دی نیولی چې یاره مونږ له ته په بدماشۍ یا پیسې راکړه، او یو ریکارډ هم شکر دلته جوړ شوی. چېرته کې د دغه ته چېرته کې چا څه پیشکش کړی دی چې یاره په اجرت باندې راله مرګ وکړو، پیسې د سره نشته دی، یا په کور کې داسې اوړه نشته دی، چیني نشته دی، دال نشته دی، بس راشه رډې او یو کس دی او به دی راله مړ کړو، پیسې رانه واله؟ او جي ډېر داسې یاران دوستان به راتلل او راته به یې ویل چې یاره ته خو ټوپک ماري کوې او تا نه خلک به هم د ټوپک نه یېرېږي او اجرت یې پیسې به دا خو د دکاندارانو ته رنګونه کوه، بته شروع کا تا ته به چې دی نو هر یو شی هر یو سړی رالیږي، ستا دومره دلته هغه دی روب داب دی. خو ما ورته ویلي چې نه، نارې به تېرې کړم، خو دا شی به ونه کړم. نو شکر الحمدلله څوک به م دا ونه وي چې د چیان مې نه په دې دښمنو کې ښایست رحمان چېرته غلا کړې ده یا چېرته یو د غریب سړي څه زیاتی ظلم کړی دی، دا به انشاءالله زما په علاقه کې څوک هم ونه وي. نو رزق دی بس د اجرت پیسې د له چا راوړي چې یاره دا واله په دې راله مرګ وکړه؟ ښې ډېرې او ښه به اسان و، کولی به مو شو، خو شکر دغې ته دغه نه دی کړی، په خپلو ځان هم سخته تېره کړې، په غره کې به لګې او بکرې به مې ایستې، ټول عمر هم په دغه غره کې تېر کړو، مزدورۍ به م کولې، بکرې به مې ایستې، په هغې کې م بچي ساتلي دي. خو دا پیسو ته غاړه نه دی، پیسو ته م غاړه دا کېنښوسته چې د هغه به بچي اب هم سهار چې دا کار وشي بچي به راځي او جاړي به ورته، دا په ما هم راتلی شي. نو مونږه پردی مور د اوسه پورې شکر داسې نه ده جوړولی چې مونږ له 5 روپۍ راکړو، مونږ به چې دی نو دې سړي نه دغه وکړو او خفګان بس په خپلو بچو خفه کېږو، د بل په بچو هم خفه کېږو چې یاره اجرت چې دی نو دا ښه شی نه دی. څوک چې کوي نو هغه ګوره بیا سر هم خوړلی،
اجرت پیسې نه دی دا د اور سکروټې دي خو شکر حقه مې مخې ته نیولې دي زه تپوس ته نه بل کومه که نه چې ټول عمر دې په دښمنۍ کې تېر کو داسې اجرتي څوک پیژنې چې هغه په اجرت باندې بنګلې او لینډ کروزر یو وي8 یو ویګوس ګاډي پیدا کړي او هغه ډېر زیات خوشحاله دی نه جي داسې ما ونه لیدې چې اجرتي سړي بنګله لا ما لیدلې ده ټول عمر همدغه په دغه کې لګی دوی خو داسې کار کوي چې په پیسې والي 10 لکه والي په 4-5 کسه تقسیم یې کړي 10 لک روپۍ مرګ کوي په 10 لکه نه چې په لاک روپۍ مې هم لیدلی دی دا به ته په قسم سره وایم چې اجرتي سړي مې لیدلی دی چې په لاک روپۍ هم سړی وژلی دی په لاک روپۍ د انسان وینه تویول وینې تویول شته که نه دا هغوی له اوس خوند ورکوي پیسې ځکه هغوی له خوند ورکوي بس هغوی اجرتو پسې ګرځي تا ته وایي یاره که څه دغه سره یو لاک روپۍ راکړه د سړی به دله لرې کړم نو چې ستا چا تاسې کار کېږي نو بیا خو لاک روپۍ دي که نه دومره شی خو نه دی که نه نو دا به د دې خلکو یو رواج شوی دی او شکر زه خو چې دی نو د اوسه پورې دې کاتونه خدای ساتلی یم په دې علاقه باندې زما یو نوم دی شکر او یو عزت مې دی چې په دې وجه چې یاره ما غلط کار د اوسه پورې نه دی طاهر الله نوم دی خاطر ټولو کشر یې که نه خبره ته ووایه بچې د دښمنۍ د ژوند کې څنګه محسوسې بس والله بس ټوله بس خپه یو پکې خپه یې پکې خلاص دي شوه خلاص شي خبره ته ووایه چې بابا دې د کوره وځي سحر که نه نو د ماښامه پورې ستا په کور کې څه حالت وي بس ټول واړه دغه خپه جاړي چې اوس په کله راځي چې اوس په کله راځي صحیح بیبي څه وایي په کور کې چې کله لالا د کوره وځي بس هغه خپه چې اوس په دا کله راځي او غم وسي چې څوک یې ونیولي دغه یې نه کې وایي نه تښتی صحیح ښه بچې ته سکول پسې خپه یې ها اسې چې ستا د کلي دا ماشومان سهار سکول ته ځي که نه بیګونه یې اچولي یا پکې پینټ شرټ یې اچولي یا په ساده کپړو کې نو تا څه جړا درځي که نه بس خپه یو والله 2 کاله بس دا ضایع شول هسې صحیح خپل نوم هم نشي لیکلی ها او خوب درځي نه راځي بس ټوله شپه دغه یو داسې ایښو د خفګان د وجې نه ها صحیح د ټوپک تمانچې شوق کې نه ډس چل درځي نه درځي نو که نن نه وي نو میاشت پس او یا سبا او یا بل ورځ به ته هم د کلاشنکوف د ډس چل زده کوې ښه بس مونږ وایو چې دا دښمنۍ نه ختم شي مونږ چې چل زده نه کړم زه بس بچې الله دې هغه ارمان پوره کړه الله دې ارمان پوره کړي ستا د وړې چاچۍ قدرمنو دا تاسو وګورئ د دې لاسونو ته وګورئ وړې چاچۍ دي که په دې کې هم کلاشنکوف ټوپک تمانچه او کارتوس راشي نو دا صرف راتلل نه دا بیا ټول عمر د سره دا لاسونه به ټول عمر بیا همدغه ټوپک او دغه کلاشنکوف په ګرځئ ماشوم دی خو دونه احساس پکې شته دی چې یاره په دغه اسره باندې وي د ټوپک د ډس چل نه زده کومه چې که چېرته مې ته خدای خلاص کړي حالانکې تاسو چې دښمنو کورونو ته لاړ شئ دونه ماشوم ډس چل زده کړی خو دا وایي زه چل نه زده کومه چې که چېرته مې خدای د دښمنۍ نه خلاص کړي څه نوم دی کاشف نوم دی ته هم د ښایسته رحمان لالا زوی خفه په دښمنۍ باندې سبق دې ویلی دی سبق مې 5مه پورې ویلی ویم پرېښه 5مه پورې پرېښو بیا دې ونه وی که نه صحیح ده ډس چل درځي شوق یې اوس نه کوم شوق یې نه کوي نو لالا راته څه وایي نه چې چل زده که سبا به تا ته هم دا شی در په غاړه وایي راته ښه شی نه دی ښه شی نه دی ستا د عمر هلکان خو به د ټک ټاک باندې ناست هغوی خو وایي ډېر ښه شی دی یاره بس چاته چې ور په غاړه شي که نه بیا به ورته پته ولګي دا دوی ته نه دی ور په غاړه شوی هغوی ته به یې پته ولګي اچھا ستا ارمان څه دی بس ما ارمان دا ده چې کورونه جوړ شي او د دښمنیانو خلاص شي دښمنۍ نه خلاص شي صحیح ده قدرمنو دا د ښایسته رحمان لالا زوی دی مشرۍ دی که نه دا مشرۍ زوی دی د سره هم څه خبرې کوو ګلشاد نوم یې دی ګلشاده څنګه ښې خیر دی جی تاسو جوړې ټیک ټاک طبیعت دې ښه دی که نه خیر ښه دښمنۍ حوالې سبا څه وی دشمنی بعد زندگی ده پوه شي سکون پکې نشته دی هر ټیم به په یې رایم خوب هم نی که نه نه جی خوب وي او بس څه خوب وي د یارې خوب وي او چېرته وازه تللی هم نه شي که نه نه جی بچې ته ځیم نو په یې راوځي په یاره باندې وځي په دښمنۍ کې دې ورور هم بایللی دی
او د ورور هم بس وفات شو ولګېدو او تره مې هم پکې وفات شوی دی بس غمونه دي زمونږ پلار یې ختمی خو بس قسمت کې مو لیکلي بس جوړېږي که نه داس چل خو درځي که نه بس مجبورۍ نه مې زده کړی ځکه چې پلار مشر زوی یم نو بس نو چې چل نه زده کړې نو پلار ته یې ګرځې خامخا به یې زده کړې خامخا به زده کړې ځکه چې دښمنۍ په کور کې د ژوند دی که نه او دښمني ده بس مجبوراً به یادې چل که نه او جی بل سبق ته هم نه دی ویلی سبق خو مې ویلی و بس بیا راباندې پایار وشو 314 بس هغې کې بس بیا دغه پرې مې خوستو لږ شان سبق خو مې ویلی قدرمنو کتونکو تاسو سره مې دغه تصویر دغه منظر مې ستاسو مخې ته کېښودو بنیادي مقصد مې په دې کې دا و چې کومو خلکو په دښمنۍ کې وخت تیر کړی وي د هغې نه ژوند اخیستی وي د هغې نه خوشحالۍ اخیستې وي د هغې نه خوبونه ارام سکون او خوشحالۍ اخیستې وي نو بیا د دغه خلکو څنګه ژوند وي دغه د ښایسته رحمان لالا د هغه د بچو د خولې نه تاسو په خپله باندې واورېدلو باقي زه فیصله په تاسو باندې پرېږدمه چې د دې پروګرام نه څه سبق حاصلوئ که نه تاسو بیا هم د بدامنۍ او د دښمنۍ لار خپلوئ دغه فیصله زه په تاسو باندې پرېږدمه خوشحاله اوسئ خادم غواړم